د دې هارون الرشید بادشاه په زمانه کې یو نیک سړی تېر شوی دی مجذوب و. مجذوب دا و چې چا به پرې دخل نه لري، په لاره به روان و، خو ډېر بزرګ و، ولی الله و. بهلول نوم یې و، بهلول. قصې به یې تاسو اورېدلې. د دنیا په کارونو کې خلکو به بهلول لیونی دی، مجنون دی، او دومره هوښیار و چې ولی الله را زمانې و. د الله تعالی عبادت کوه او روجې نیسه. یو ځل دا صحرا ته کبار ته راوتی دی او ذکر و فکر کوي د الله تعالی نو چې سړی ذکر او فکر کې مشغول وي نو اکثر په دې ځمکه کرښې ورسره راکاږي، ځمکه باندې کرښې راکاږي. نو لګیا په ځمکه داسې څه کوټګۍ موټګۍ هم جوړوي، کرښې هم راکاږي او الله تعالی ذکر فکر کې مشغول دي. رومان الرشید او زبیده د هغه ښځه ورېږده، مینه یې ورسره تر لورې هم وه. زبیده دا ډېره نیکه بیبي وه. دا د دې زمانې زمونږ د بادشاهانو د ښځو په شانتې نه وه چې سرتور سرګردي او په دغه باندې څه ورته ویل کېږي، په چترو د سړو سره را دانګي د جدونو نه. داسې نه وه، نیکه ښځه وه. دومره نیکه وه چې دې یو نهر جوړ کړی و، هغې ته به یې نهر زبیده وې. ټولې مکې مکرمې ته او مینا ته او عرفات ته یې د هغې نه اوبه ورکړې وې. او چې کله به دا حج له راتله نو اوښان به د اشرفونو د درهمو نه ډک راوړل، او دا ټول مال به په حاجیانو باندې، په مسکینانو، په فقیرانو، په مکه شریفه او په مدینه شریفه کې خیرات کوو. دومره نیکه وه چې مړه شوه که نه دا زبیده، نو چا په خوب کې ولیده، ورته یې زبیدې ته خو به الله بخلې یقینا، خو کومه مرتبه یې دله درکړه او پسې وبخلې. زبیده ورته وایي چې کله الله ته ور مخامخ شومه، وی رب العالمین ما ته وی چې زبیدې فک د خیراتونه دې کړي دي، خو ګورې مال ما در کړی و، که ما مال نه وي در کړی یو روپۍ دې هم نه شو خیرات کولی. نیر دیشتې دی د مکې او د ګردونوا خلقو دې سیراب کړی دی، خو ګورې ما د بادشاه ښځه جوړه کړې وي. که دا بادشاهي مې د خاوند لو تعالی نه وي در کړې او دا دولت او دا طاقت او توفیق مې نه وي ورکړی، نو یو کرښه دې هم نه شوه راښکې. تا چې او یاره دا ګورې حقیقت هم دی، ګورې ډېر ګران کار دی. که ته ما خو عبادت وکړو، ما خو ده وپه والله راته وایي چې ما سترګې نه وې در کړې څه، ما خپې نه وې در کړې څه، ما مال نه و در کړی، بیا به څه کوې؟ نو دا ټول چې زما ما چې غرقه شوې، ځکه چې دا څومره واقعي نیکۍ ما کړي دا خو د الله تعالی په توفیق مې کړي دي. زبیدې تباه شوې، وایي ما ته وایي چې نه زبیدې په یو عمل دې بخم، ای الله راته وایي یو عمل دې کړی دی پوټینې غوندې، خو مې خوښ شوی دی، په هغې دې بخم. وایي خلې مو رپېږمه د الله په دربار کې. وایي ما ته یې وایي چې د ماښام وخت و، دا یو ټیم و نو ته ډوډۍ ته ناسته وې، نوړی دې راوچته کړه. چې نوړی دې راوچته کړه نو لوپټه دې په سر نه وه، سر نه دې لوپټه پرېوتې وه، دې کې بانګي بانګ وایي مؤذن الله اکبر. نو چې هغه مؤذن بانګ ووایي نو تا لوپټه په سر نه وه. اکثر اوس هم که دې ښځو ته د خیال وي چې بانګ شروع شي نو لوپټه زر په سر کي. نو وایي تا هغه نوړی راوچته کړې وه، خولې ته کولی دی او دې کې مؤذن وایي الله اکبر. وایي تا وایي چې او دا سر مې ښکاره دی. نو هغه نوړی دې واپس په هغه لوښي کې کېښوده او لاول دې لوپټه راواخېسته، خپل سر دې پټ کړ، نوړی دې کېښوده، نو بیا دې هغه نوړی راوچته کړه. زبیدې زما د نوم تعظیم او لویي دې کړې دا هغه نوړی دی د خولې نه واپس یېښودې، د دې خپل نوم په دې تعظیم دې بخه پوټې لکه غوندې زما نوم لوی دی وکړله. نو زبیده او هارون الرشید دواړه په لاره باندې روان دي. دا بهلول اوس لګیا دی او سوچ کوي د الله تعالی ذکر او فکر او په نومونو کې او په دې قدرتونو کې. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب. د شپې چې به نبي علیه السلام پاڅې د ستورو ته به یې کتل، د اسمان ته او د الله د قدرتونو ته او د الله لوی ذات به یې معلومه. کرښې راکاږي نو دې کې پې هارون الرشید راغی ورته وایي چې بهلول څه کوې؟ وی جنت کې کور جوړوم. خو د هغه دا مطلب نو چې دا د جنت کور دا جوړوم، مطلب دا و چې د الله تعالی ذکر کوم، الله ته متوجه یم، الله به رضا شي. نو زبیده ورته وایي وی خرڅی خو یې نه، مجذوب و نو دا خو مالدار خلک وسې به هم پې خیرات کو. وی ولې نه خرڅوم؟ وی په څو خرڅی؟ وی په یو اشرفی خرڅوم. وی ها واله اشرفی. اشرفی والا هغه زبیدې ورکړه او روان شو. چې روان شو لاړل
د شپې کور ته لاړل شپه شوه هارون الرشید وی چې اوس خوب وینمه نو یو ډېر ناشنا محل دی خوب کې اوسینم داسې محل دی چې هغه محل زه یم چې خدای داسې ناشنا محل او د جنت محل چې دا به د چی وایي چې ورنږدې شم په هغې د زبیدې نوم لیکلی و زما د ښځې نوم مې پرې لیکلی چې زبیدې محل دی وی خوشحاله شم چې زره ښځې خو مې په جنت کې ښایسته محل دی وی هغه سړي ته مې وویل چې دا د چا دی وایي چې دا ستا د بیبي دی زبیدې وی ما ورته وی چې ما ته دروازه کوله وکړه چې زه وردن نه شم که نه وی چې نه د اجازت نشته وی چې د ما د ښځې محل دی وی ګوره هغه د دنیا خبرې دي دنیا کې خاوند د ښځې محل ته او ښځه د خاوند کور ته ځي راځي د جنت به دا چا خپل محل وي وی چې دا ما وی چې ستا پکې نشته دا خو د ښځې محل دی راویښ شو چې راویښ شو زبیدې ته وایي چې زبیدې ما خو داسې خوب ولید تا خو په یوه اشرفۍ واقعي محل وګټه یو اشرفۍ دې خیرات کړه ته راځه ځو زه هم نن دا بهلول ګورم هغه بیا د هغه خپلې جونګړې مخې ته ناست دی او بیا کرښې راکاږي او سوچونه کوي اسمان او ستوري او د الله تعالی په ذات کې هارون الرشید ورته وایي چې بهلول څه کوې وی جنت کې کور جوړو وی ښه وی خرڅی خو نه وی نه خرڅوم وی پسو خرڅی وی د ستا چې ټوله بادشاهي راکې نو په هغې یې خرڅو چې دا څومره دې بادشاهي ده که نه دا به ټوله راکې دا به په هغې خرڅو هارون الرشید ورته وی پرون خو دې په یوه اشرفۍ خرڅو پرون خو دې په یوه اشرفۍ خرڅو او نن یې زما په ټوله بادشاهي خرڅې دا ولې وی پرون نالیدلې سودا و اوس د لیدو سودا ده نالیدلې خو چې چا چې لیدې دی او په هر څه دي او چې دې ولید خو خوښ دی چې خو بیا به زما په قیمت اخلي ګوره دا ورته هغه الهام وشوړه ته یعنې د هارون الرشید د خوب نه بهلول څه خبر چې د شپې خوب لیدل د هغه د خوب نه څه خبر هغه خو ورته حال نه دی چې ما په خوب کې د ښځې هغه محل ولید او زما ونه لیدل نن یې په ټوله بادشاهي خرڅوي پرون نالیدلې سودا وه او نن د لیدو سودا د لیدو سودا چې زه پسو خرڅوم اوس خو د شیخ وخت شوی چې زه پسو خرڅوم نو په هغې باخلم اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله او هدي یو مثال درته لن غوندې ښې یو نیک سړی دا نیکي یوازې په دې کې هم خاص نه چې یو سړی دی جومات کې ټول ناست یو دی نیکي نه دام نیک دی باید سړی خپل زمینداري کوي الله یعنې دام نیک دی مسلمان دی نیک باید سړی خپل تجارت کوي په تجارت کې دروغ نه وي دوکه نه کوي سود پکې نه کوي مسلمان سره ټګي نه کوي دا ځان له ولي الله دی ګورې باید سړی خپل ملازمت کوي خپلې نوکرۍ له ځي په ټیم ځي په ټیم راځي د مسلمان او د حکومت هغه خپل حق پوره کوي بل څوک تنګوي نه که څوک وله راغی خپل لمونځ او دسوه سره کوي دا هم نیکي ده که نیکي یوازې چا پورې خاص نه ده او نه د چا خصوصیت دی نو د مصیبت په وخت کې صبر یو به صبر کې مصیبت خو د الله طرف نه دی او بل به څه ووایې انا لله و انا الیه راجعون حضرت عمران ابن حسین رضی الله عنه د نبی علیه السلام صحابي بیمار و غریب دانه پې راختلې وه دا ننکې داسې بیمار و چې نه کېناستېدی شو نه په ډډه وړېدی شو په کټ کې به پروت ډېره سخته بیماري وه او چې څوک بیا تپوس ته رالل نو حشاش بشاش خوشحاله و مخ به یې رڼا کوله او 14 کاله دا بیماري په کټ کې تېره کړه 14 کاله نه شي ناسورو نو یو ځل ولې یو صحابي راغی ورته یې ویې چې ته څومره سخت ناجوړی په کټ کې پروت دی نه کېناستی شي نه کوزېدی شي نه په ډډه وړېدی شي داسې بیمار خو دا کونتي شي غوښې ورچ او موږ چې تا ته ګورو نو وجود د خشته دی داسې ښکاري لکه چې پوره روغ دا ولې او ورته وایي په جواب کې وایي دا په دې وجه چې زه په دې مصیبت د الله نه ما سوال کړی چې الله ماله پې صبر راشي او ماله پې اجر راکړي نو یې ماله پې الله صبر هم راکړی فریاد نه کوم او اجر هم راکړی اجر څه دی توره دا قصه وه اجر دا دی چې ما سره روزانه فرشتې راځي د کټ له او د کټ کې را سره ستړي مچي کوي فرشتې راځي او په دې کټ کې را سره ستړي مچي کوي خو مصیبت ته ټینګېدل ګوره ډېر ګران کار
مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه فرمایي چې حاجي امداد الله صاحب مهاجر مکی دا یو ډېر لوی بزرګ تېر شوی ډېر لوی بزرګ و د هندوستان کې اوسېده بیا د هندوستان نه هجرت وکړه لاړ مکې مکرمې ته ځکه ورته مهاجر مکي و ډېر لوی عظیم الشان بزرګ و مولانا رشید احمد گنگوهي رحمت الله علیه فرمایي چې زه لاړم د حاجي امداد الله صاحب علاقې ته پانابون کې دی اوسېده نو وایي ما چې راشه دلته کې یو بزرګ اوسېږي ملاقات ورسره ملاقات مو ورسره وکړه نو هغه وپېژند چې مولانا رشید احمد گنگوهي خو ډېر لوی عالم وپېژند نو په خپله یې ورته ووایي وایي رشید احمده وایي ما نه بیعت وکړه او ورته وایي وایي صاحب بیعت به وکړم خو ګورې دا ډېر عبادتونه رانه نه کېږي هسې نه چې بیا راته وایي چې دا ذکر به کوې او دا عبادت به کوې او روجې به نیسې زه درس کوم او دا قصې پسې رانه نه کېږي نو که دا را سره وعده کوې چې ما به خپل اختیار ته پرېږدې او په ما به څه تکلیف نه راچې چې دا نفل کوه او دا عبادت کوه نو دنه بیعت کو او که دا وعده را سره نه کوې نه کوم ورته ویې بلکل دا مې سره وعده ده چې زه به درته هېڅ هم زیاتي نه ویم خو 3 ورځې به دلته ما سره پاتې کېږي 3 ورځې پاتې شه هېڅ به هم درته نه ویل ویې ډېره ښه نه بیعت یې ورسره وکړ 3 ورځو سره ایثار شو چې 3 ورځو سره ایثار شو اوس په لومبۍ ورځ خانقاه کې ګوري د حاجي امداد الله صاحب خانقاه کې خلک ولاړ دي څوک نفلونه کوي څوک ذکرونه کوي څوک تسبیحات وایي نو دې غریب وایي چې په اړه کې ملامته شم چې زه هسې ناست یم کتاب ګورم دغلته ذکر شروع دی هلته تسبیحات شو هلته خلک په مانځه ولاړ دي هلته پېشمني خلک پاسې روژه نیسي هلته خلک تهجد کوي یاره دا خو لږ د شرم خبره چې دقسې ناست یم نو امام ورته هغه تسبیحات شروع کړل ذکر مې ورسره شروع کړ او د شپې پاڅېدل د تهجد مې ورسره شروع کړ وایي چې په سبا ګورم پېشمني دنیا پاسې زره تهجد و بانګ هم پکې وشو او ټول شیخان او مریدان او عالمان چې وو هغې روجې نه وې ما چې دا خو ډېره شرم خبره ده چې دا امیان روجې نیسي زه مولیا به زه پکې روجه ونه نیسم ما هم پکې روجه کړه وایي چې 3 ورځې تېرې شوې حاجي صاحب رحمه الله زه راوغوښتم وایي ما ته ویل چې رشید احمده 2 ورځې پوره شوې که ته خپل کلي ته ځې نو ځه وایي ما ورته چې صاحب زه خو نه ځم 40 ورځې به تېروم وایي ما ته ویل چې نه د علم خدمت کوې او ځکه ته خپل کلي ته ځې نو ځه او راته وخندل چې ګوره ما خو در باندې څه بوج او مشقت نه دی چولی کړی ما را سره ګوره خپله وعده پوره کړې دی وایي صاحب تا خو خپله وعده پوره کړه خو دا ده چې اوس ما نه کېږي 40 ورځې به راسره تېروم مولانا رشید احمد گنگوهي رحمت الله علیه 40 ورځې ورسره تېره کړې او هغه 40 ورځو کې د هغه نه الله دومره کامل ولي جوړ کړ چې بیعت سره خلافت هم هغې ته ولاړ خپل کلي گنگو نو حاجي امداد الله صاحب مهاجر مکی او عظیم الشان بزرګ و ډېر لوی چې د مولانا اشرف علي تانوي صاحب پیر و د مولانا رشید احمد گنگوهي رحمت الله علیه پیر و تاسو خپل اندازه ولرئ چې دا به څومره لوی سړی د مولانا اشرف علي صاحب وایي یو ځل د هغه مجلس کې ناست و نو هغه د مصیبتونو صفت کا لکه دی چې اوس لګېل چې الله په مصیبت باندې اجر ورکوي په بیمارۍ الله اجر ورکوي په تکلیف الله ثواب ورکوي الله پې ګناه رځوي الله درجې بلندوي وی دی کې یو سړی راغی کېناسته وی حاجي صاحب زه راغلی یم بیمار یم ما ته دعا وکړه چې الله تعالی ما جوړ کړي د دې بیمارۍ نه د مولانا اشرف علي صاحب وایي چې مونږ پړه کې اوس یو ملګري بل ته ګورو چې اوسه پورې خو به حاجي صاحب وایي چې دا بیماري د الله نعمت دی ګناه پرې رجېږي او مرتبه پې بلندېږي اوس د دې سړي له دعا کوي خو راځي دا مطلب چې خدای دا نعمت پې لرکړي دغه سړی وایي چې ما ته دعا وکړي ما خدای پاک جوړ نو دا بیماري چې اوس لرکېدل په دوا باندې دا خو اوس نعمت ورته وایي دا به اوس څه وایي وایي حیران شو من پریشانه شو وایي حاجي صاحب وایي چې لاس اوچت دې سړي ته یو دعا کړو وی لاس هم اوچت کړه وی چې لاس هم اوچت کړه نو حاجي صاحب وایي چې یا الله بېشکه دا بیماري او تکلیف ستا ډېر لوی نعمت دی ته پې ګناه رجې مرتبه پې بلندی اجر پې ورکوې جنت پې ورکوې خو دې نعمت ته ټینګېدل ډېر ګران کار دی یو خدای دا نعمت ولا د روغ صحت په نعمت بدل کړي ګوره بیماري نعمت او روغ صحت هم نعمت دې نعمت ته ټینګېدل ډېر ګران دی نو خدای دا ولا په د روغ صحت په نعمت بدل نو که یو سړي ته تکلیف او بیماري راشي او صحابه خو لوی خلک تا ته پته را چې دا بیماري زما جوړېدو والا ده یا والدان علاج دې م کوي دم برود دې م کوي
او دعا دې هم کوي چې الله لرې کړي. بیماري هم نعمت او روغ صحت هم نعمت. او که داسې بیماري چې نه جوړېدو والی د دم پته له وارثانو ته پوره صبر دې کوي او د الله نه دې اجر غواړي. یو صحابي فرمایي چې په جنګ کې په غشي ولګېدم او وی نبي علیه السلام مې بچ کو. وایي چې په غشي ولګېدم سترګه رانه بوقه ووته، د سترګې دا غټ ګاټې نه دا رانه بار راووت. وایي چې بار راووت وایي دقسې مې لاس کې ونیو او د مخ پورې مې پیوست کړ، وینې ته بیږي او پوره سترګه بار راوست. ورغلم نبي کریم صلی الله علیه وسلم د الله رسوله ما نه خو سترګه بار راووت. وایي رسول الله مبارک وفرمایل چې فلانکي که صبر پې کوې الله به جنت درکړي، که صبر نه کوې خدای به درله جوړه کړي. ما ورته وی چې د الله رسوله صبر نه شم کولی، جنت ته هسې خدای راکړي. هر قسمه غله شته که جنت ته هسې خدای راکړي صبر نه شم کولی. یوه دویم دا ده ښځه مې ده او ډېره زیاته مې خوښه ده، او که دا سترګه مې لاړه که نه ممکن د جلانه وتښتي. پوره صحابو به رښتیا خبرې کول، په رښتیا خبرو خفه کېدل نه پته. نو صبر هم نشم کولی او ښځه مې ډېره خوښه، خو که داسې زه ولیدم ممکن نه رانه لاړه شي. وایي نبي علیه السلام مبارک وخندل چې ښه، او یې مې چې ګوره دعا به د جنت راله ځان له کوې. وایي هغه سترګه یې زما نه واخېسته په خپل لاس مبارک کې کېښود او زما په سترګه کې واپس کېښوده. وایي قسم په خدای دردم ختم، وینم ختمه او د هغې سترګې نه درد هغه بلې نه ښه تېز و بیا هغې نه ښه تېز معجزه شوه د نبي علیه السلام. او یې بیا وخندل دعا یې رانه وکړه چې زما دې ملګري په د سترګې په دې مصیبت صبر ونه کړ الله تا به جنت ورکړو، خو خدای مخ پکې وله جنت ورکړي. ګوره شریعت مونږ ته هر څه ښودي، نبي علیه السلام مبارک مونږ ته هر څه ښودي. نو که یو سړی په مصیبت او په تکلیف کې مبتلا شو او دی وایي انا لله و انا الیه راجعون او دی پې صبر وکړي، بیا جنت اجر هم جنت. توبه لنه مصیبت وغوښت ته خدای مصیبت نشته وایه صبر راکړي صبر راکړي، دا مطلب چې مصیبت راوړي نو صبر به راکړي راله. د الله نه عافیت غواړه چې خدای د مصیبت او بیمارونه مې وساتې، چې راشي نو بیا صبر غواړه، چې مصیبت راغلی نه صبر مه غواړه، چې راشي بیا صبر غواړه، او د مصیبت نه مخکې د الله نه روغ صحت وغواړه، د الله نه عافیت وغواړه. اخیري بیماري د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مدینې شریفې د قبرستان ته تللی، راغې سر یې خوږېده. عایشې بیبي سره یو بله زنانه ناسته وه، نو عایشه بیبي وایي وارأسه سر مې مات شو. نبي علیه السلام مبارک ورته فرمایي وی عایشې ول وی سر مې خوږېږي. نو حضور پاک مبارک خوشته به وی مه خفه کېږه، وی که سر دې خوږېږي او سر دې مات شي او مړه شي وی غم مه کوه، زه به راباندې جنازه وکړم او ډېرې دعاګانې به درته وکړم. او ورته څه وایي وی ښه وی ما ته پته و چې ته زما په مرګ خوشحاله، که زه مړه شوم که نه مازدیګر به دې بله ښځه کړې. نبي علیه السلام مبارک وفرمایل بل وانا ورأسه عایشې زما سر خوږېږي، تا به الله جوړه کړي، او زما سر داسې درد دی چې ممکن ده چې دا زما خیري بیماري شي. هماغسې شو. دا بیبي راغلې ده د دې یو ماشوم بچی مړ دی او ډېره غمجنه ده. اوس هم چا ته تکلیف غم ورسېږي نو یو نیک سړي عالم ته لاړ شي دعا راته وکړه. نو نبي علیه السلام مبارک وفرمایل چې د چا 3 بچي ماشومان نابالغه مړه شي او مور او پلار یې پرې صبر وکړي، رب العالمین یې مور او پلار له جنت ورکړي. عایشه بیبي فرمایي چې که 2 ماشومان وی که را چار 2 ماشومان هم نابالغه مړه شي او مور او پلار یې ته صبر وکړي الله جنت ورکړي. وی که یو ماشوم وی که یو ماشوم هم دغه ښځانو خو یو ماشوم مړ وی که یو ماشوم هم د چا مړ شي او را مور او پلار یې پرې صبر وکړي الله جنت ورکړي. وی ښه کله چا ماشوم نی یا وي خو په ماشوموالي کې مړ نه شي ورته څونه ښکلې تپوس یې وکړه. رسول الله مبارک ورته څه فرمایي وی عایشې وی زما غم د ټول مسلمان غم که زه وفات شم او زما د مرګ یو انسان ځان ته راروان دي کی او پې غم وکړي او بیا پې صبر وکړي دله به الله جنت ورکړي. نو ګوره غم او مصیبت ما تاسو ته وایي دنیا کې اباده نو سړی د غم مصیبت ته نه خلاصي. په چا به یو تکلیف یو به په غم او مصیبت کې په چا پورې خندا ګورې نه کوې، دا خو دنیا ده. نن په یو تباه په بل، یو سړی مالدار دی مال طلا او هر چا نه پلیش، یو سړی د اولاد خاوند اولاد طلا، یو سړی د جایداد خاوند دی جایداد طلا.
دقه وی دا ویم یو سړی د کارخانې خاوند و کارخانه ته ده یو سړی د عزت خاوند عزت دی خو دنیا د ما تاسو ته وایي دنیا باندې به دغه نه کې اصلي عزت او عرف الله سره نو اکثر زمونږ په وطن کې خلک بیا پیغورونه کوي نو نبی علیه السلام څه فرمایي وایي چې چا به یو مسلمان ته پیغور وکړو هغې انسان ته چې کوم تکلیف مصیبت رسېدلی دی هغه ته الله خلاص کړي او هغه مصیبت در باندې الله راوایي څو پیغور به نه کوي مسلمان هر چا نه الله بچی غشتی شي د هر چا نه الله مال غشتی شي د هر چا نه الله عزت غشتی شي د هر چا نه الله روغ صحت غشتی شي نو په مصیبت کې به څه وایو چې مصیبت راشي الله دې نه راولي مصیبت مونږ غواړو چې خدای رانولي خو انسان دی انا لله و انا الیه راجعون یا الله مونږ ستا یو مونږ د الله یو مونږ به الله ته واپس کېږو او دویم دا به وایي پښتو کې خیر د که عربۍ کې درته لري یا الله ماله په دې مصیبت کې اجر او ثواب راکړي او چې دا کم شی مان الله یا بچی یا ښځه یا مال یا دولت یا کارخانه یا بل شی الله مال دې نه بهتر راکړي الله ورښودی شي دا سوال به کوي نو الله اجر هم ورکوي او اجر په دنیا کې هم ورکوي او په آخرت کې د جنت په شکل کې هم ورکوي دعا کوي چې الله تعالی په موږ رحم وکړي الله موږ د مصیبتونو آفتونو نه په امن کې وساتي زموږ یو ملګری دی هغه یو خوب لیدی ما ته وایي دا خامخا خلکو ته ووایه بله جمعې ما ته ویلي خو ما نه هېر شو هغه وی چې د جمعې ته مونځ کې ما یادوي وی تا له چا چک درکړو نو یو سړی په دې مجلس کې ناست دی وی هغه سړی تا ته وایي چې ما بیګا نبي علیه السلام په خوب کې لیدلی دی او نبي علیه السلام مبارک راته ویلي دی چې ته دته ووایه ما یادوي چې د دې چک جواب خامخا ورکړه چې دا تا له د جمعې په ورځ چا خط درکړه د دې خط جواب خامخا دې خلکو له ورکړه نو یې تا هغه خط وکته نو په هغې کې دا لیکلي چې دې خلکو ته ووایه چې توبه او استغفار کوي دې خلکو ته ووایه چې توبه استغفار کوي دا د نبي علیه السلام مبارک وینا ده دلته یو نیک سړي خوب لیدلی نو دا د نبي علیه السلام وینا ده د خوب لیدل او د نیکۍ خوب دی نو رښتونی خوب دی انشاءالله نو دا د هغې د وینا مطابق تاسو ته دا خبره کوم چې توبه استغفار خامخا کوئ استغفار کو بل استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه رښتیا خبره ده په توبه الله تعالی د مصیبت د انسان ګناه معاف کوي او الله تعالی پې خوشحاله خدای پاک دې موږ له توبې استغفار توفیق راکړي د مصیبت په وخت کې دا لفظ به وی قرآن کې الله فرمایي اوږده آیاتونه د اخر کې دا وایي وبشر الصابرین ای د الله رسوله څوک چې په مصیبت او په تکلیف صبر کوي زیری وله ورکړه الذین اذا اصابتهم مصیبة هغه خلک چې تکلیف ورته ورسي قالو دوی څه ووایي انا لله و انا الیه راجعون مونږ د الله یو الله ته به واپس کېږو پیشیم د الله سره ده اولئک علیهم صلوات من ربهم ورحمه د خلکو باندې د الله خصوصي مهربانۍ او رحمتونه به نازلې وي او دا به کامیاب خلک دا خبره ورونو یاد اوساتئ چې دا انا لله زمونږ د امت خاصیت دی د مصیبت په وخت کې د دې نه مخکې نه یو پیغمبر دا ویلي ده او نه د هغه امتي دا مونږ له الله دا جمله راکړې ده حضرت یعقوب علیه السلام نه فرشته ښکلی زوی جدا شو حضرت یوسف علیه السلام داسې بچې چې په هغه کې د پیغمبرۍ آثار موجود پلار پې پیو ګوره داسې بچې کې د پیغمبرۍ آثار پیغمبر په الله ته ډېر نږدې داسې بچې چې په مخ د ځمکه د هغه نه خوبصورت او خشته انسان هم په هغه وخت کې لکه نبي علیه السلام مبارک فرمایي چې کله معراج ته لاړم بعضې پیغمبران مې ولیدل یو مې پکې حضرت یوسف علیه السلام ولید وی د دنیا نیو حسن الله ورکړی د دنیا نیو حسن نو خشته بچې او پلار ته پته وه چې دی به پیغمبر جوړېږي وروسته ځکه خوب یې لیدی وی بابا ما خو خوب ولید انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین 11 ستوري او نور او سپوږمۍ مې ولیدل چې ما ته ټیټ شو زما عزت یې وکړه ما ته ښکته شو پلار یې پیغمبر و پوه شو ویرونه د 11 دي دا 11 ستوري خواږه دي او نور او سپوږمۍ یو دی او یو دی مور نه نو چې مور او پلار او دارونه تا ته ټیټېږي معلومیږي دا چې ته به د دې نه بهتر کېږي
هغه چاته خلک پیټېږي چې هغه ترې غوره بچی ګورې د قو بل چاته ونه وی رومه به درته ساده شو سکیم جوړ کړي حسد او بغض خوار دی وي نقصان به درته وکړي. هغه خشته بچي نبی علیه السلام مبارک یو حدیث کې فرمای وی ډېر عزتمند چې پلار یې عزتمند دي نیکیم عزتمند دي او د نیکه پلار یې عزتمند دي. وی هغه څوک دی؟ صحابه چپ شو. وی هغه یوسف دی. پلار یې عزتمند چې یعقوب علیه السلام، نیکیم عزتمند چې اسحاق علیه السلام، د نیکه پلار یې عزتمند چې ابراهیم علیه السلام. نسبي پیغمبران دا ګوره ډېره لویه د عزت خبره. نو د رونو یوړه او پوی کې وغورځوه د پلار نه یې پټ کړه او د ځنګل په پوی کې شر پوی کې لاندې شر پوی کې څه پته لګي ماران به اژدهاګان لړمانان قسم قسم خطرناک څیزونه پکې پراته دي کاڼي پکې وي کوبه هم پکې وي خو د ځنګل پوی شر پوی کې وغورځوه جدا که د پلار نه پلار به یې څه وي انا لله یو نه وي چې کله رونه وله راغلل وي ستا بچې خو زمونږ نه شرمه خو خوړه هغې خو ته یې شرمه خو خوړه او کمیس یې وله راوړو د وینو رنګ بند ښکار یې کړی د هغې په وینه یې کمیس رنګ کړی. یعقوب علیه السلام چې کمیس ته وکتل وی عجیبه شرمه خو ډېر هوښیار و زما زوی یې خوړه او کمیس یې ترې وغېسته کمیس نه دی شلېدلی دا خو هم څه لوبه جوړه کړې د یعقوب علیه السلام ته دا تکلیف ورسېد دی ونه چې انا لله و انا الیه راجعون هغه به یې والله المستعان علی ما تصفون وی تاسو چې ما سره کوم ظلم کوئ الله نه به امداد غواړم. دا ډېره ښه خبره ښه پیغمبر خوږه خبره انا لله و انا. بیا سموده پس د یوسف علیه السلام الله بادشاه که اوږده قصه ده که چېرته موقع راغله درته به وړم د مصر بادشاه شو قات راغی په دې علاقه په حد کې یعقوب علیه السلام بچو ته وی چې بچو دا خلک غلی له کوم خوا دي د ده سترګې ړندې وې ګوره د یعقوب علیه السلام د غم وابیضت عیناه من الحزن وهو کذب سترګې سپینې شوې وې د ژړا وی بابا دا مصر ته ځي مصر کې یو ډېر هوښیار او نیک بادشاه دی خلکو له غله ورکوي وی تاسو هم لاړ شئ لاړل چې لاړل اوس خپل رور یې د غلې د دې پورې عزت چې څوک پیلې شي او بیا چې کله غله وله ورکړه نو چې کوم سامان دوی راوړو هغه هم ورته په بوجو کې ورته کېده پیغمبر بچي دي وی څو وروڼه یې هغې ورته مونږ 11 وروڼه یې وی 11 وروڼه یې وی دروغ خو نه وی نه صاحب 11 وروڼه یې وی هلکه د 11 کسو بوجه وله ورکړي یوسف علیه السلام خو هوښیار و پیغمبر ورته وی ګورې یو بوجه مانه زیاتي واغېسته وی نه قسم دی چې زمونږ یو ورور شته کور هم پرېښی دی د یوسف علیه السلام خپل سکر ور چې کوم بنیامین و هغې ورته یاد وی دروغ ونه وایه وی نه وی ښه بل دله به یې راولی که بل دله مړه نه وه غله به نه درته دوی رالل پلار ته یې غله راوړه بوجې وسپړ دی چې څه پیسې میسې و هغه په هغې کې پرتې بابا او ډېر ښه سړی ګوره که نه مونږ له یې غله هم راکړه او چې کوم پیسې میسې هم وړې وې هغې راته را واپس کړې چې قافله بیا تېرېده دوباره تلل یعقوب علیه السلام ته بچې لاړ شئ غله خلاصه کړه قحط دی وی ځان سره به دا بل کشر رور بوځو بنیامین وی نه دې چېرته درکړو وی نه بابا مونږ خو بادشاه سره وعده کړې ده مونږ به د دې حفاظت کوو وی ښه مخکې د ده بل رور و که نه هم تاسو مانه بوتلی و د هغه م حفاظت وکړو یا د به حفاظت وکړې ډېره خپل نه نه بیدا کوم په ده د یوسف مینه ماته و زما د زړه یو غوټی تاسو چکولی نه دا ما د هغې رور دی سکه پلار یې یو یعقوب علیه السلام میندې ګوره دا د هغه رور دی او د هغه مینه پرې ماتوم دی زړه پورې نیسو دې نه پرېږدم وی بابا پټه خبره نه ده قافلې وران تپوس وکړه مونږ ځو او دا رور راکړه مجبوره یې که غریب بنیامین یې ورول لاړل بادشاه له چې بادشاه ته څنګه ورسېدل نو بادشاه وی دوه ورونه ځان ځان له په یو کوټه کې دېره شي هلکه د دوی عزت وکړئ ګورئ
یوسف علیه السلام وویل دا د یعقوب علیه السلام اولاد دی دواړه ځان ځان له کوټه ورکړي دوه ځان له شو دا بنیامین یوازې پاتې شو په جړا شو هلکه ته ولې جانې وی زما یو ورور یوسف چېرته نشته ورک شوی دی که هغه وي ارمان نن به ما سره هغه یو ځای په کوټه کې ملاست و وایي مه خفه کېږه ته د پیغمبر زوی زه به درسره کوټه کې یو ځای شم ده ګوره الله نظام برابره یعقوب علیه السلام دې بچي سره بنیامین سره یوسف علیه السلام یو کوټه کې سم ده چې ځان له شو ټولې پوی کوي زه ستا هغه رول یوسف یم او هېڅ فکر چې ونه کې غم به ونه کې تا ځان سره پاتې کوم بابا مې څنګه د ټول حالات بابا خو د تا په سترګو ړوند دی ای غم مه کوه الله بخیر سهار وختي بیا دې له بوجۍ ډکې کړې نوکرانو ته یې ویل چې دا کم جام دی قیمتي د زرو جام چې په کم دی غله ورکوله وی دا د دې بنیامین په بوجۍ کې ومنډی پټ دی پرې مه پوهېږه بوجۍ وله ډکې کړې چې هغې وقانو که سامان وخېجو نو سړي اعلان وکړو وی جام نشته د بد شه ای قافلې والا راوګرځئ جام هم پټ کړی هغې راوګرځېدل ښه موږ د پیغمبر بچي وو موږ جام پټ کړی نو وی جام څه شو وی دا چا تاسو کې پټ کړی وی ښه که چا سره وموندې شو څه سزا به وی تاسو قانون که زمونږ وی نه ستاسو قانون وی زمونږ د یعقوب علیه السلام قانون خو دا دی چې غل به د چا نه غله وکړه به د هغې که د چا په بوج کې جام راوت هغه ستاسو وي غلام به ستاسو ډېره ښه فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه مخکې د نورو وروڼو نه شروع کړه که په ده شروع کړي خو شکیان کې هغه به هغې کې څه نو د ده په بوج کې جام راوړل وی دی به پاتې کو بس هغې خو وبایلو که نه د دې یو ورور خو مخکې مونږ نه تللی دی او مونږ باندې خو پلار ډېر تاکید کړی دی او که ډېر یې پاتې کړه بادشاه سلامت مونږ به پلار که څه جواب ورکو او الزام یې پرې ولګو یاره وایي ته دې بنیامین غلا وکړه او جام یې پټ کړه د یو ورور یوسف هغه مخکې غلا کړی و یوسف علیه السلام یې ګوره دوکه باز و په مې الزام لګوي خبره خو یې پړه کې پټه وساتلو بهر کې اقتصاد ده درونه خو زه خپل مقصد لراله بنیامین یې دې پاتې دی دوی رالل یعقوب علیه السلام نه دارونه بنیامین هم څه که بیا خو بادشاه صاحب ولې وی غلا وکړو جام یې پټ کړی یعقوب علیه السلام به جلوي یې قافلې والا له تپوس وکړه موږ خو دروغ نه وایو یعقوب علیه السلام به جلل بیا یې ونه وی چې انا لله و انا الیه راجعون یا اسفا علی یوسف ای افسوس په یوسف وابیضت عیناه من الحزن وهو کظیم سترګې تکې سپینې شوې او وړې داسې و چې د غم نه ډک ځکه جو بچي ماشومان په ټولو کې کشران بچي چې د انسان نه جدا شي څونه ګرانه خبره الله د هغې صله ورکړه یو ځل یې بچي راغونډ کړل ای بچو تاسو لاړ شئ او د یوسف او د هغه ضرور معلومات اله چې څه شو دی به ورته وي تالله تفتح تذکر یوسف تا همیشه یوسف یاد دی ځان وجنې دا څه کوي وروڼه یې لاړل چې څنګه لاړل یوسف علیه السلام ته یې مونږ خو بیا راغلي غله خلاصه ده پلار رالېږلي بس یوسف علیه السلام ورته خپل شاهي تاج او د بادشاهانو او په مخ باندې یو کپړه ټوله نقاب هغه یې لرې کړه چې دوی ورته وکتل انک لانت یوسف یا لکه ته یوسف خو نه یې شکل او حسن خوبصورتي وی انا یوسف زه یوسف یم په مونږ الله ډېر لوی احسان کړی ځان ته یې راته غاړه باسئ وی زما لا کمیس په یو ځای دا به د پلار په مخ واچوی پلار به مې الله جوړ کړي پلار او مور ټول راځئ چې دوی را روان دي یعقوب علیه السلام جاړي او دقه خبره د یوسف علیه السلام کوي جاړي یوسف علیه السلام یاري بیبي ورته وایي یوسف به کله مري دې مار د هغه ذکر کوي د هغه خو موده شو کلونه تېر شو وی نه انی لاجد ریح یوسف لولا ان تقندون په ما د خپل بچي یوسف خوشبوني لګي
که ما ته قمقل نه وایې که نه په ما د هغه خوشبوني لګي وایي ځان به مړ کې یوسف کم دی کلونه شوي دي شر مخ تختولی دی هېڅ پته یې نه لګي او چې کمیس به رانږدې کېده خوشبويي به پرې زیاتېده چې څنګه راغی کمیس روڼ رو د یعقوب علیه السلام په مخ یې واچو فرقد د بسوي را جوړ شو وایي ما نه دی تاسو ته چې ما ته الله په لک یو علم اچولی دی چې په هغې تاسو نه یې خبر ټول لاړل د یوسف علیه السلام ښار ته مصر ته ټول ښکته پرېوتل څنګه چې یوسف علیه السلام خوب لیدی و پلار او مور یې اوچت کړل په تخت یې ځان سره کېنول الله بادشاهي ورکړه عزت ورکړه ولې صبر یې کوه بچې یې مونه راکړل بس تاسو پوهېږئ یوسف نشته بنیامین نشته څوک هم تاسو سره بعضې بچي غلطي وکړي پلار ورته کور نه دی ما ناخوښه دا یې ونه کړه ځان سره یې په خپل کور کې وساته دا رونه دي اوس یې لرکوم ځان نه بل څه غم ته جوړ نه شي نو انا لله و انا الیه راجعون دا زمونږ د نبی علیه السلام د امت خصوصیت دی د دې نه مخکې چې په کم پیغمبر تکلیف راغلی دی یا د هغه په امتي تکلیف راغلی دی هغه انا لله و انا الیه راجعون نه دی ویلی صبر به یې کو پیغمبران نور الفاظ به یې وی دا به یې نه وی دا زمونږ د امت خاصیت یو ځل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چانګ شلی د څپلی وی انا لله و انا الیه راجعون صحابو ته سیب چانګ تسماخ دی دا وی انسان ته چې معمولی تکلیف مرسید او دی وی انا لله و انا الیه راجعون الله به اجر ورکي جنت به ورکي ګوره څومره لویه ګټه معمولي تکلیف او لویه ګټه او که یو سړي په یو جیب کې یو شی اچولی چابیانې یا پیسې په یو جیب کې ضرورت یې پیښ شو جیب ته یې ګوته کړې پکې نشته دی فکرمند شو اوهو دې جیب کې خو د ما پیسې وي دې کې چابیانې وي دې کې موبایل فتن خو داسې څه شو پریشانه شو بل جیب لته یې نشته بل جیب یې ورته پکې نشته بل جیب یې ورته پکې راوخت خو یو جیب کې ترې روک شو بل کې راوخت په دې هم الله اجر ورکوي ګناه رجل څومره معمولی څیز دی په یو لار نبي کریم صلی الله علیه وسلم روان یو قبر و یو بوډۍ ورته ناسته وه جبه نبي علیه السلام مبارک ورغې نصیحت یې ورته وکړ ویې ګوره جالمه صبر وکړه هغې ښځې نبي علیه السلام ونه پېژند چې دا څوک دی وایي لیشه الیک خوښه ده من زما مصیبت تا ته نه دی رسېدلی بس نبي اسلام ته روان شو چې روان شو ښځې ته چا وویې وایي دا خبرې درته چا وکړه ودې پېژنم چې دا وتلی و چې زما مصیبت تا ته نه یې رسېدلی او دا خوښه زما نه ویې نه وایي دا خو نبي علیه السلام و ښه دا مې څه غلطي وکړه مشکات شریف کې حدیث ته راپاتې ده دا ښځه چې راله په خپله قصه کوي ویې نه ورغلم د نبي علیه السلام مبارک کور ته وی ما وی چې بادشاه دی پیغمبر دی بلا دروانچیان به ولاړ څوکیداران هېڅوک څوکیدار نو نیغ ورده نیغه ورده ما ورته وی د الله رسوله مونت یې جندلې معافي غواړم وی راته وفرمایل چې ان الصبر عند الصدمة الاولى هغه صبر چې الله په جنت ورکوي الله په ګناه رجوي هغه دی چې کله تکلیف درته ورسېږي او هغه وخت صبر وکړي 2 ورځې او 3 ورځې او میاشت پس خو خلک خامخا صبر کوي چې کله تکلیف درته ورسېږي او صبر دې وکړه په هغې الله جنت ورکوي ګناه پرې رجوي مصیبت پرې ختمه او یو بل حدیث درته ویم چې تاسو پرې خوشحاله شئ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي یو سړي ته مصیبت ورسېد کال 2 کاله پس 20 کاله پس هغه مصیبت ګته رایاد شو هغې غمجن شو او 20 کاله پس یې هغه غم سره ده و چې انا لله و انا الیه راجعون هغسې اجر به الله ورکړي لکه په مصیبت چې ده په هغه وخت کې صبر کړي کوم اجر پې الله قسم دې چې دا احادیث ګوره د الله تعالی په مختلفو طریقو په انسان خپل رحم کوي بانی ولا لټج خو موږ بېکاره یو د الله د رحمت نه خپل سر تخته یو بیبي ده د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنها د دې خاوند ابو سلمه د هغه نوم او یو ماشوم بچی او سلیمه به یې ورته زوی
نو یو زمانه کې په مکه مکرمه کې خلکو ته نبي علیه السلام د کافرو نه صحابه تنګ ول، هغوی ولې اجازت ورکړ چې حبشې ته لاړ شي. دا دواړه ښځه او خاوند حبشې ته لاړه. له حبشې نه بیا صحابه واپس مکې شریفې ته رالل، دین لاله چې رالل. دا داسې وخت و چې نبي علیه السلام مبارک مدینې شریفې ته هجرت کړی. نو دې ښځې ته وایي ښځې وی نبی علیه السلام خو مدینې ته تللی دی، زه چې موږ هم یو زه هجرت کوم. وی غیر عقل. خو د دې ښځې او د خاوند په منځ کې چې کومه مینه وه، داسې مینه په هغه زمانه کې د خاوندانو د ښځو نه وه. یو ځل دواړه کېناستل، دا خاوند ورته وایي ښځې زما چې تا سره څومره مینه ده، دومره مینه به د بل خاوند خپلې ښځې سره وي؟ ښځه ورته څه وایي؟ وایي سړیه چې زما تا سره څومره مینه ده، دومره مینه به د بلې ښځې خپل خاوند سره وي؟ دواړه ویې نه. نو دا ښځه دا خاوند ورته وایي، دا ښځه ورته وایي سړیه چې یو شرط کېږو، یو لوز کوو. وایي که ته مخکې مړ شوې زه به در سره دا وعده وکړم چې ستا نه پس به بل خاوند نه کوم. حالانکې په عربو کې دا رواج و چې خاوند به یې مړ کړ نو ښځې به یې بل خاوند وکړو د عدت نه پس. دا په هغوی کې څه زمونږ خلک لږ بد ګڼي، په هغوی کې دا رواج و. نو که ته زما نه مخکې مړ شوې زه به ستا نه پس بل خاوند نه کوم، او که زه ستا نه ته مړ شم نو تا ته اجازت دی بل خاوند کوم. دومره مینه د دواړو یو بل سره. نو دا خاوند دی ښځې ته وایي ښځې زه چې ځو مدینې شریفې ته. نبي علیه السلام خو هلته تللی، یو اوښ یې را روان که نو ښځه خاوند پرې دواړه سواره شو، هغه راکوټې ماشوم بچې سلیمه هغه یې ځان سره په غېږ کې کېنه. د دې ښځې چې کوم قومیان وو هغوی راغلل او اوښ یې خپلې کلکونې وه. وایي څه کوې؟ وایي موږ ځو هجرت کوو مدینې شریفې ته ځو. وایي ښه موږ په تا د خپلې لور فور خرڅه کړې، که یې حبشې ته بوځې که یې مدینې ته بوځې، دا خو موږ تا باندې په پیسو نه راخرڅه کړې، یا خو ته میثار شمه ده، او که ته میثارېږې نو موږ درنه دا خپله خور لور اخلو، ته پېشه چې کوم وطن ته دی ده. وایي زه خو هجرت کوم. ښځې مو ورته وایي سړیه ته ځه او دی ته ایساره. چې داسې پاتې کړه ابو سلمه رضي الله عنه مدینې شریفې ته، نو د دې خاوند قوم والا راغلی او د ښځې د قوم والا ته وایي وایي تاسو زمونږ د سړي نه ښځه ولې پاتې کړه؟ د هغه ښځه وه چې کوم که یې بوځي مې الف زمونږ کېږي ماشوم راکړې، ماشوم ته یې هغوی بوت، ښځه یوازې پاتې شوه. ماشوم ته د خاوند قوم بوت او خاوند ته لاړ هجرت یې وکړه، دغسې یوازې پاتې شو. دا غریبه دونه پریشانه وه او د نبي علیه السلام د قوم د ترور لورې به نږدې قومي چې دی به ژړل. دا به د مکې مکرمې غرونو ته وخته او ژړل به چې یا خدایه خاوند نه مړانه لاړ مدینې شریفې ته، اخو ما په خپله ولید او بچې مړانه لاړ. ګورې دا ډېر ګران کار دی. د اسلام لپاره د زنانه او صحابیات او صحابو چې کومې قربانۍ تېرې کړې وي، قسم دی که په مخ د ځمکه داسې قربانۍ د چا نه شوي. ژړل به اخر کې د چا پې رحم راغی، رالل او د خپل قوم والا ته ووایي چې دې جینۍ مظلومې باندې ظلم ولې کوې؟ خو جالي ستاسو پې څه، که خپل خاوند سره په وطن ګرځي تاسو یې څه کوئ؟ وایي زه ډېره ښه ده، د هغوی نه یې را جدا کړه. نو بیا لاړ د هغه خاوند قوم والا پسې ماشوم وله راکړې، ماشوم یې وله ورکړه او په اوښ باندې کېنوله، یو قافلې سره یې ملګری کړو، مدینې منورې ته یې ولېږله. راله د خپل خاوند نه بچې هم ورسره وي. دا خاوند یې په یو جنګ کې شهید شو، دا غریبه یوازې پاتې شو او خاوند سره په مینه ډېره زیاته وه، نو ژړل دی، ډېره زیاته پریشانه او غمګینه وه. خو دې خاوند ورته په ژوند کې یو ځل یو ټکې ویلی، وایي ښځې ما خو د نبي علیه السلام نه یو حدیث واورېد، دا هغه زما مقصد په دې ټکي کې. وایي نبي علیه السلام مبارک فرمایي چې چاته یو مصیبت ورسي او دې پکې دا ووایي چې انا لله و انا الیه راجعون، مونږ د الله یو الله ته به واپس کېږو، او ورپسې دا ووایي چې اللهم اجرني فی مصیبتي واخلف لي خیرا منها، یا الله ماله په دې مصیبت کې اجر راکړې، د دې نه راله بهتر شی راکړي. ګوره که عربي نه یادولې، پښتو خو یادولې شنشان.
یا الله ماله په دې مصیبت کې اجر راکړې او د دې نه بهتر شی راکړي واخلف لی خیرا منها او د دې خاوند نه راله بهتر خاوند راکړي د دې مصیبت نه. د نبی علیه السلام مبارکه وینا او ما په عمل شروع کړه ویله کې به ویلې چې د ابو سلمان ښه خاوند بلا څوک وي خو د نبی علیه السلام وینا د دعا به کوم چې د ده نه غوره راکړې نو نور د ده نه غوره چې نظر به مې په ټولو صحابو ته کوو نو ما ته د ابو سلمان غوره خاوند بل نه ښکارېد د نه غوره بلا څوک وي الله هغه د نبی علیه السلام حدیث باندې عمل او هغه دعا زما قبوله کړه اسینګه وی د ابو سلمان مال الله خشته او ښکلی او بهتر خاوند راکړه څوک دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغه نکاح ته لاړ وی د الله رسوله هغه د نکاح خبرې چې کوم وخت کې کېدلې او هغه پیغامات تلل نو نبی علیه السلام ته دا خبره ورسوله چې یو خو زه لږه سخت یم لکه تیز یم غوسه نه کې زیان زما بچي دي او دریم دا دی چې زه خو عمر مې زیات دی د نبی علیه السلام مبارک د طرف نه پیغام د تر سرور لور یم وی ستا عمر زیات دی زما هم زیات دی او ستا بچي زما بچي دي او الله به صبر درکړي وی هغه غوسه مې لاړه ختمه شوه تر مرګه پورې غوسه رانه وتښتېدله نو ګوره انا لله و انا الیه راجعون د هغې فایده او دا دعا چې الله په دې مصیبت کې اجر او ثواب راکړي د دې نه بهتر راکړي ام سلمې رضی الله عنها باندې الله څونه مهربانه د نبي علیه السلام غوندې خاوند چې په جنت کې کومه ښځه د کوم خاوند په نکاح کې خاوند د مړ شو داسې په نکاح کې پاتې شي دا په جنت کې هغې خاوند سره مرګ حضرت سعودي رضی الله تعالی عنها ام المؤمنین ده د نبي علیه السلام بیبي ده څه غلطي شوې وه داسې خاص غلطي هم نه وه خو په هغې نبي علیه السلام خفه او بیا اراده وکړه ام سعودي ته ویې تا د جدا کوم د خپل ځان نه هغې ورته ویې د الله رسوله ما مه جدا کوه زه بوډی ښځی ما جدا نه کې په دنیا کې هېڅ هم نه غواړم خو دا غواړم چې په آخرت کې او جنت کې خو مې خدای پاک ستا په حرم کې او ستا په نکاح کې داخله کړي دا مهربان نو ام سلمې رضی الله تعالی عنها ته الله د ابو سلمه صحابي په ځای نبي کریم صلی الله علیه وسلم نو د مصیبت په وخت کې صبر یو به صبر کې مصیبت خو د الله طرف نه دی او بل به څه ووایې انا لله و انا الیه راجعون یا ته که یو سوال د الله نه کې او وی دا دې قبول شي اسم اعظم ته مخکې ذکر کوم نو دا الله نوم ته مخکې ذکر کړه او ډېر وی برکت پیرونو د الله د دې نوم حدیث پاک کې راځي لا تقوم الساعه حتى لا يقال في الارض الله الله تر څو چې په مخ د ځمکه د الله نوم اغشتی شي الله الله ویل کېږي تر هغې پورې به قیامت نه دا به یو کم سل دفتر دا به د ګناه یو دفتر به د نیکو وي چې دا ولو تلي ګناه به یې درنه شي الله به پې حکم وکړي دی جهنم ته روان کړي جهنم ته برونو دی روان شي وی چې سمن زیبوزي نو رب العالمین به اعلان وکړي فرشتو ته دا سړی راوګرځوئ د دې یو وړه غوندې نیکي پاتې د پوټینۍ غوندې هغه نیکي به وله تلو نو په یو رکوټي پوټیني کاغذ باندې به د الله نومي دا به ورکړي چې روره دا وړه نیکي دې پاتې ده ته ورشه چې ستا دا نیکي پاتې ده د تلې د میزان نه د وزن نه چې دا د نیکو کې واچي چې دوباره تولو شي دی به وایي دا خو پوټې نیکي ده الله وایي لا ظلم اليوم نن د ظلم ورځ نه ده که پوټې نیکي ده خو ستا پاتې ده دا به دله خامخا تللی کېږي دا الله نه تغیر نه دی خو دا د خپل نوم قدر او لویي ښیي رب ما هذه البطاقه پروردګاره دا پوټې کاغذ څه شی دی دا کارو زما په نیکو کې واچولی شي نو څه پې کېږي دا یو پوټې کاغذ اخوا یو کم سل دفتر او یو دفتر دومره چې ځمکې اسبانونه پې ډکېږي خو الله به وایي چې نه خامخا به تللی کېږي واپس به چې تله د میزان برونو لګېدلي الله بیا په خپله نګراني کوي حضرت آدم علیه السلام به ولاړي او د کم امت سره چې حساب کېږي د هغه امت پیغمبر به ولاړي اسرائیل علیه السلام جبریل علیه السلام آدم علیه السلام ټول اولاد د دې به ټولو ته ولاړي ډېر ګران کار دی الله دې مونږ ته اسانه کړي
نه چې هغه وله نیکي وله بیا په تله د میزان په نیکو کې واچوي یو کم تل بل خوا کې نیکۍ به یې درنې شي مخکې پې د دوزخ اواز شوی و اوس به پې د جنت اواز وشي دا پلانکې د جنت ته روان شي دی به وایي خدایه دا څه شی دی داسې یو رکوټې غوندې کاغذ پوټینې او زما پې د ټولو ګناهونو مقابله شوه په ټولو ګناهونو زما دا پوټې کاغذ دروند شو دا څه شی دی ولذکر الله تعالی ولذکر الله اکبر د الله د نوم نه لوی څیز بل نشته دا د الله نوم دی رونو چې ده په اخلاص اغشتلی دی په اخلاص د الله نوم چې والی په طبراني کې یو حدیث دی چې یو سړی یو ځل ووایي الله ګوره سړی تکلیف کې راشي نو که ډېر هم د الله نه باغي دی خو چې ده ته تکلیف رسي او دی مسلمان دی به د الله نوم اخلي یا الله خیر وایي که نه وایي زنانه وایي یا الله خیر نارینه وایي یا الله خیر ګاډې لږه مو جنګېږي یا الله خیر د الله نوم دې واغېسته نو الله داسې نه دی لکه زما ستا ما ته خو چې اواز کړم یې خوښه درځم که نه درځم اورم ستا آواز او که نه اورم او چې درشم زه به ستا څوکم نه د چا نه یریږي او نه د چا نه شرمېږي نه پې څوک زورور شته نه څوک منع کوونکی شته د الله د ذات یو کار کوي لا احصي لا مانع لما اعطیت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد حدیث کې راځي که تا ته یو فایده رسوي څوک یې منع کولی نه چې دا فایده مه رسوه او که تا نه یو شي اخلي چا کې طاقت نشته چې هغه دا واپس راوړي تر څو چې الله فیصله نه کړي داسې درونو که نه نو چې الله وایي ولې بنده درې ځله درته وایي نو خو تپوس ته نه کوي چې سا جت دی وایه که نه زه دې امداد وکړم زما رونو دا د الله د نوم برکت نو اسیم که څوک د الله نوم اخلي الله 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 رب العالمین پې خوشحالي او چې دا ذکر څومره څوک کوي د دې الله د نوم په برکتونو کې لیکلي دي چې څومره د الله نوم څوک زیات اخلي د ده په زړه کې به د الله په ذات یقین نور هم زیاتېږي د دې ورد کوی ورد الله 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 په تسبو باندې اړوي لا اله الا الله ګور د الله نوم پکې راغی نو چې څومره دا اړی نو یو فایده خو یې دا ده چې ستا یقین به د الله په ذات زیاتېږي یقین به دې مضبوطېږي او دویمه فایده یې دا ده چې د هر قسمه مصیبت تکلیف نه چې درته را روان دی الله به دې رستو ساتي ته دا مخکې وایه خو چې کوم مصیبت تکلیف دله مقرر دی د هغې نه به د رب العالمین محفوظ ساتي دا د الله ذات د الله د ذات ښکلي نوم اسم اعظم چې کوم الله ځان له کوم نوم یې ښودی دی ښایسته نوم زه خو دا ویم بعضې خلک پروردګار ټیک ته پالین کې ذات دی څوک وایي خدا په خپله راغلی دی چا پیدا کړی نه دی خو په ټولو کې ښایسته نوم هغه دی چې کوم الله ځان دی ښودی دی نو دې سره خوله بله ده کې الله وایه الله دا نور مو وایه الله وایه معنا ټیک ته د ټولو خو الله وایه دا هغه نوم دی چې ځان یې په خپله مقرر کړی دی قرآن حکیم کې الله نه وایي چې زما دپاره اسماء حسنا دي کوم چې تاسو لولی نو ولولی خو په ټولو دپاره اصل د الله ذات دی الله الله لا اله الا هو الحي القیوم نو بهر کې دا د الله د نوم برکت او صفت ووایه ای پیغمبره تاسو چې قل ووایه هو کوم ذات چې تاسو تپوس د هغه متعلق ما نه کوئ هغه الله دی احد یکتا دی دوه نه دي یو دی یو یکتا دی ذات کې یو دی الله دوه خدایان نه دي صفتونه چې د الله کوم دي داسې د بل چا نشته او چې کوم کار الله کولی چې داسې د چا پلار نه شي کولی دا درې خبرې مې درته وکړه یک تنها بعضې خلک وایي دوه خدایان څوک یې درې خدایان څوک یې ګڼ خدایان دي الله قرآن حکیم کې فرمایي که دوه وي د دوو بادشاهانو اکثر په بادشاه جګړې کې نه دا لا یو ملک نه دی بل ملکی او یو وایي چې دا ملک ما قبضه کړی بل وایي چې دا ملک ما قبضه کړی او چې په یو ملک کې دوه بادشاهان تاسو دا خپل ملک ونه کته د هندوستان کې مولانا شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه لیکلي دي مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه هم لیکلي دي چې هندوان د 33 کروڑو خدایانو عبادت کوي د 33 کروڑو خدایانو موږ د چا عبادت کوو د یو ځان هغه ذات چې زموږ خالق او مالک چې موږ یې پیدا کړي کوم کاڼي چې خشتۍ راویلي په جیب کې کېږي هغې ته سجده کوي عبادت دی کوي
په خپل لاس د کاڼي نه بت جوړ کي، پوزه ولا په خپله جوړه کي، سترګې ولا په خپله جوړې کي، خوله ولا په خپله جوړه کي. دومره بېوقوف. خو تا جوړ کړه نو تا له به زوی درکوي. هغه له خو سترګې تا جوړې کړې، هغه له خو لاسونه او خپې تا جوړ کړل، نو تا له به مال او دولت او عزت درکوي، بیا هغه ته ټیټېږي او رام رام ورته کوي. خو تا جوړ کړه. یو له ته چې ورکوي خو غورځي. د ابراهیم علیه السلام په زمانه کې ابراهیم علیه السلام چې کله د بوتانو د مشرکانو سره مقابله وه، د هغوی به دا قاعده وه چې یو کوټه کې به هغه خپل چې کوم غټه عبادت خانه به وه، غټ بوت به پکې ولاړ و، دا واړه خدایان به ترې ګیر چاپېره ولاړ و. د دې به دا قاعده وه چې خوراکونه او میوې به یې راوړې، د هغوی مخکې به یې کېښوده چې برکتي شي. لا بړل خپل میلې ته سیل له به لاړل، اختر به یې بار منع وکړ، او چې کله سیل نه واپس به رالل نو بیا به یې هغه خپلې میوې او خوراکونه راواخېستل، نورو کې به یې ګډ کړ، کې به ناستل خوړل به. ابراهیم علیه السلام پرې دشمن ظالمانو دا څه کوې؟ نو راوخت، ښه دا به زما خدای وي چې پرېوت، وي هغه خدای مې نه دی په کار چې پرېوځي. سپومۍ رڼا ورکوله، تاسو څه خیال دی چې دا به زما خدای وي؟ مړه اوس لږ ساعت پسې ګوره چې رڼا یې ختمه شوې، زما د خدای رڼا نه ختمېږي. ستورو پړقېدل شروع کړل. تاسو څه وایئ چې دا خدایان دي؟ ودرېږئ، د دې پته به مو لګي. چې څه موده تېره شوه، رڼا یې ختمه شوه، وی زما هغه خدایان نه دي په کار چې هغې رڼا ختمېږي او هغه پرېوځي. زما هغه ذات رب دی، هغه ذات مې الله دی چې هغه یو وخت کې نه پرېوځي، نه رڼا ختمېږي، نه برکت ختمېږي او نه وجود ختمېږي. هغې خو پوه پلار ته به یې نصیحت کو، بوت دی پلار جوړو، بوت غټ بوت به یې جوړ کړ. دی به ورسره خوا کې ناست ابراهیم علیه السلام. د هغه پلار به د بوتانو ډیزاینونه جوړول، غټ غټ مزېدار به یې جوړ کړل، بیا به خلکو د هغې نقشې جوړول. دی به ورسره ناست و، هغه سره به هغه د جوړولو سامان او سټک او هغه چې کوم سولې وي هغه دغه پې تراشي، هغه کاڼې، نو چې هغه به پوده جوړول، ده به ورته دیکه غلی غوندې ورکړه. نو چې دیکه به یې ورکړه نو لویه ډکره به ترې لاړه. او ما دونه خواري وکړه، تیار مې کړه، یو پوز یې پاتې و، نو دی به ترې وتښتېد. پلار یې ویې راشه دا زوی بلک که دې بوتانو سره چې لږ عادت یې پیدا شي، اړه کې مینه پیدا شي. بچې دا بوت مې جوړ کړ، هغې دا ورته مونږ بوتان وایي، هغې ورته خدایان وایي. دا خدای مې جوړ کړ، دا بازار کې خرڅول غواړي. بچې وړې نه چې خرڅ یې کې، ورس خدای خرڅوي. څه قمقل قوم دی که نه، حیران شي. دا عقل نه خلاص خلک خدای خرڅوي، پیسې پیل او هغه ته بیا سجدې لګوي. قمقل شیطان، هغه عبدالرحمن باباوي که نه وي د شیطان بې لارې به په لار نشي رحمان. که هزار نصیحتونه ورته وکړې، د خدای بې لارې به په لار نشي رحمانه. نو هغه بوټی چې زه بابا راوړه خرڅ وکړم که نه، ښه مزېدار کشته مالوچو کې تو شوی بند په اوږه کې د پلار په مخ کې، خو چې دروازې نه یې بار کړه، جیب نه یې پړې راوایست او خپه کې وله واچو. دې مخکې یو بوت ځان پسې راکاږي بازار کې او اواز عجیبه کوي، ای خلکه هغه شی خرڅوم چې فایده نه رسوي او تاوان رسوي. نو چې جناب دوی میلې ته تلل، وي مونږ سره میلې ته نه دی؟ وی نه زما طبیعت برابر نه دی. ماله پړتېدلې ځم چې تاسو دا بوتان بېغمه کړم، تاسو ما میلې ته بوځئ. دوی لاړل. چې دوی لاړل، دی راغې دروازې جرندې له ټک ورکړه ماته یې کړه چې ورننوتو بوتان په کوټه کې لګېدلي دي او مشر بوت چې پکې کوم هغه لوی خدای دی د هغوی، اوس هغه هم پکې منځ کې ولاړ دی او بله لوبه به یې کوله، په سر به یې وله شاتو مږل او غوړي، سر باندې به یې دې بوتانو له شاتو او غوړي مږل. نو بیا به ورته بل سړی کېنلو چې مچان ته شړه، دا به موږ سټو د برکت دپاره. عجیبه خدای دی، مچان ته شړه. کوم خدای چې تا نه مچ نشي چړلی، پرېمو کې مچان نه نوځي نشي چړلی، تا نه به څه مصیبت لري. چې راغی ابراهیم علیه السلام لومبې چې راننوتو، مزېدار خوراکونه اوس پراتلي دي بوتانو ته مخکې، ورته ویې لا تاکلون، خورئ نه، میوه ته پرته ده قسم قسم او ظالمانو بق بق ورته ګورئ، خورئ نه. نو بوتان اوس کوم ځای جواب ورکوي، ما لکم لا تنطقون، خبرې ولې نه کوې؟ زه درته یم خورئ او د خبرې کوې نه لاس بیړه کوې. بس ته برګې ورسره اوچتې کړه او ټس ټوس یې شروع کړل، ټول یې تپوسه ترې کړل، لاسونه او خپې بوتان یې مات کړل او تبر یې راواغېست، د غټ بوت په دا اوږه کې یې وې ځان، هغه ته یې غږ ونه کړ او لا چې دې میرې نه رالل او په هغه عبادت خانه رالل، خو چې ویې کتل بوتان ټول ټپوسه ترې پراته دي، خدایانه لوړې پراته دي مات ډکرې او غټ بوت ته تبه راوېځه. یقال له ابراهیم، ویری ولې؟ وی زمونږ خدایانو سره دا کار تا کړی دی،
دا تا مات کړي دي. او ته څه وایي؟ هغه وایي ټوپک چا سره دی هغه ډس کوي. تبرګي چا سره دی هغه نه تپوس وکړې. ته بل هغه کاکا په اوږه کې وایې ځان دی او ما ته وایي چې تا مات کړي دي. ته بل هغه سره دی هغه نه تپوس وکړه چې دا بچي دي ولې وجرې دي؟ دا خو هغه وجرې ټوپک چا سره یې خو ډز هغه کوي که نه. نو ته بل خو د هغه مشر کاکا په اوږه کې پروت دی. بس هغې خو پوه شو چې ده نه خو موږ نه تپوس کولی شو، نه جواب را کولی شي، نه لاس وزولی شي. نو ورته ابراهیم علیه السلام راوچت شوی د خدای ظالمانو د هغه څیزونو عبادت کوئ چې نه فایده در کولی شي نه هم د تاوان نه خلاصولی شي، نه ځان بچ کولی شي نه تا بچ کولی شي، نه لاس خوځولی شي نه ژبه خوځولی شي. دا څه کوئ قمقلو خلقو. بجیاره دی چې د ابراهیم علیه السلام خبرې منلې وې نو ورته یې ورله هغه الله د ورنم بچ. نو 33 کروڑه معبودان خدایان دي د هندوانو چې هغې ته عبادت کوي. او ما یو رساله کتلې انسایکلوپیډیا آف اسلام هغې ترجمه هغې کې لیکلي دي چې داسې خدایان او بوتان هم شته دی د دې هندوانو د دې مشرکانو چې منځ کې ډډ کړي نو په دا خوله کې ورته پی ور واچوي نو هغه ترې سټي. د سپو هم عبادت کوي، د سپو داسې قوم هم شته، د پیشوګانو هم عبادت کوي، داسې قوم هم شته. او داسې بدبخت او ظالمان او قمقل خلک هم شته بې دبیر مافي چې د دې سپو د پیشوګانو د هغه مخصوصو اندامونو عبادتونه هم کوي. امریکا غوندې کار کې په امریکا غوندې ملک کې ما یو ځل یو رساله کتله د شیطان عبادت کوي. یو قوم داسې شته نو شیطان په نه چا لیدلی دی او نه یې څوک لیدی شي. نو شیطان چې عام خلک ذکر کوي که نه نو هغه یو څښا غوندې شکل زړه ته راځي. نو یو خطرناک او هیبتناک او څښا شکل یې جوړ کړی دی. په خپل سوچ وي دا شیطان دی د هغې عبادت کوي. د الله فضل جرونو موږ د چا عبادت کوو؟ د یو الله هغه ذات چې هغه خالق دی، مالک دی د ټولو کائناتو. دا ټول کائنات پیدا کړي دي، نه ولا خوب راځي نه ولا ستړیوالی راځي نه ورله بیماري راځي. قرآن حکیم کې الله فرمایي پر مخ د ځمکه چې څونه پاڼې د اونو نه پرو دي وما تسقط من ورقة الا يعلمها الله ته پته تا په کور کې یو بوټی کرلی دی د هغه یو بوټي نه پاڼې پرېوځي تا د فضل چې دی کې څونه پاڼې دي په خپل لاس دی کرلی دی نه. او په دې مخ د ځمکه چې څومره بوټي دي او په کې څومره پاڼې دي الله ته خبردار. تا یو موټی غنم راواغېستل پټي کې دی نستل، اوس دا خپل غنم چې دی پټي کې وکرل دا تا ته نه دي معلوم چې دا کم ځای دانه پرته ده. او چې څومره غنم جوار تخمونه واړه غټ نري شلشم اورې او دا نري تخمونه بعضې داسې چې په سترګو هم نه ښکاري، داسې تخمونه چې په سترګو هم نه ښکاري لکه د خریلي تخم. الله قرآن حکیم کې فرمایي ولا حبة فی ظلمات، داسې یو دانه چې د ځمکې په دې تیارو کې دننه پرته ټول الله ته معلوم دي. دا چې علم ما سوا د الله نه بل چا شته؟ ستاله کې به یو خبره راشي ته به تلانې خبر رب العالمین به خبردار. د الله په شان قدرت او طاقت یو سات سره کې رونیسي غټې غټې بنګلې په ځمکه کې دنډ عادیان وګوره، سمودیان وګوره، د لوط علیه السلام قوم وګوره، یو سکند سره اسمان ته ورسولو ځمکې ته یې راوبرول. تا په دې خپل وطن کې دغه زلزله ولیدله په کشمیر او په دغه علاقه کې یو سات سره یو زلزله راغله او څومره علاقې او څومره وطنونه یې په ځمکه کې دننه کړل، پته تر ننه پورې نه لګي چې څومره انسانان لاندې لاړل. او په دې خپل کلي کې او په دې علاقو کې دا سیلاب دې ولیده سهار وختي چې راپاڅېدې اوبه ټول کورونو کې دننه ننوتې وې، څومره کورونه پرې څومره خلک پکې شهیدان شو مړه شو. پکې یو زلزله راشي یو افت راشي د اسمان نه دومره طاقت او قدرت د بل چا شته کوم چې د الله نشته. الله چې کوم اورېدل کوي هر ځای کې چې څوک څه خبره کوي الله اوري بل څوک نه اوري. د الله په شان لیدل هر ځای نه خبردار، هر څه ورته هر وخت کې ښکاره کېږي. دا چې خشته ښکلې کومه سپومۍ روانه کړې ده داسې کار بل څوک کولی شي نشي کولی. زمونږ څه یو بجلی ده دا پکې لوډ شیډینګ دی، بجلی کله اوبه نشته او کله اوبه ډېرې دي او دا بجلی نن نشته دی او صبر کوه 2 ګنټې به نه یو 3 ګنټې به نه یو. دا زمونږ رڼا ده. پکې یو بجلی شته نو هوا به کوي او چې نشته نه به کوي. او پرد دی نو چې 100,000 او 50,000 روپۍ پرج والي نو زما په خیال چې زیات نه زیات داسې نیم ګز ځای دی یخی. او د الله تعالی پرج دی معمولي غوندې هوا پرونه چلوله 100 بیګا بلستن کې څوک نشو ګرمېدی. ستا د 100,000 پرج 3 جامه واوره جوړوي او د الله پرجونه ورشه وګوره په دې سوات کې وګوره په دې مري کې وګوره نو په فوټونو په ګزونو واورې دا غرونو ډک د دې واورو پراته دي. داسې بل څوک کولی شي نو نشي کولی. لږ ساعت چې غواړي داسې تو ګرمي در باندې راولي چې دا واورې مو ته بیا نشي ټینګېدی.
الله احد په ذات کې یو دی، دوه یا درې خدایان نه دي. اعددت لعبادي الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نیکانو بندګانو له داسې خوشحالۍ مې ساتلي دي که نیک غوږ اورېدل طاقت لرلی شي، نه سترګه او نه په زړه کې تېرېدی شي. داسې خوشحالۍ دي په جنت کې. نو د جنت خوشحالي چې څوک 80,000 کاله محسوس کی او د الله یو سیکنډ دیدار وکړي، یو سیکنډ څه شی دی لکه دا ما ګوته داسې کړه یو سیکنډ، نو په دې یو سیکنډ دیدار د الله کې به دونه خوند دي چې د جنت د 80,000 کالو خوشحالۍ به تېرې شي. الله دونه خشته او دونه ښکلی مخلوق یې خشته او ښکلی پیدا کړی دی. د اسمان ته وګوره، د بندګانو ته وګوره، نو الله به څومره ښکلي. د الله په شان حسن د بل چا نشته، د الله په شان قدرت او طاقت د بل چا نشته، او افعالو کې کارونو کې هم د الله مثل بل څوک نشته. کم کار چې الله کوي داسې بل څوک نشي کولی. دا دومره غټ نور، دا دومره غټه سپومۍ چې روانه کړې ده، دا دومره غټ شنه چې ده را زرغونه کي. نو الله احد څه معنا؟ ذات کې مثل نشته، صفاتو کې مثل نه لري، او په کارونو کې چې الله کوم کارونه کوي د هغې نظیر نشته. الله الصمد، الله بې نیازه دی. بې نیازه څه معنا؟ موږ معنا کوو بې نیازه، دا معنا وپېژنې ورونو، ښه مانځه کې وایه نو معنا وپېژنې. الله الصمد بې نیازه څه معنا؟ ټول مخلوق الله ته محتاجه دی، الله چا ته محتاجه نه دی. دا لنډه معنا ده. ته چې وایې الله الصمد څه معنا کوه؟ ټول مخلوق الله ته محتاجه دی. موږ په یو قدم کې الله ته محتاجه یو، که وغواړي یو قدم به وایو، که ونه غواړي نشو اخیستی. غټ کټ سړی وي، په کټ کې به پروت وي، ښه خشته ښکلې خپې به وي، شل دي جیب کار نه کوي. ښه مزېدار مضبوط غټ کټ سړی به وي، مالدار به وي، دولتمند به وي، کټ کې به پروت وي. دا ولې؟ فالج والي د لاس کې کار نه کوي، په خپل لاس کې د الله ته محتاجه، په خپه کې الله ته محتاجه. ښه مضبوط غټ سړی به وي او ښه هر څه طاقت باندې برابر، نظر به نه لګي. ولې؟ په سترګو نابینا دی، په سترګو کې الله ته محتاجه شو. په ژبه کې الله ته محتاجه، بعضې ګونګ دی، بعضې چاړه دی. په غوږ کې الله ته محتاجه، ډېر خلک یې اتکانه پیدا کړي چې دا هم درته پته ولګي. دارنګې نور صفتونه په زړه کې، په لاسونو، خپو، سرمن، هر یو په بچو کې ډېر خلک یې بچو پیدا کړي. ډاکټر چې نه جوړ شي څه کوي ورسره؟ لوی ډاکټر به وي، هلته ډاکټرانو ته په تخت پروت حساب کېږي. په ژوند کې الله ته محتاجه، لیکن رب العالمین ایک چا ته محتاجه نه دی. یو کون چې وایي کون مخلوق پیدا کی، یو کون چې وایي مخلوق پناه کی. یو کون سره چې موږ اراده ولرو، الله فرمایي انما یقول له کن فیکون. کن بیا پکې بل څه ضرورت نشته. یو سات سره بار څه دړې وړې به قرآن حکیم کې الله تعالی فرمایي که نه، حضرت اسرائیل علیه السلام ته به وایي شپېلې ووهه، زه کلنټن یم او زه پلانکې یم او زه ګوربچوف یم او زه فلانکې یم. شته څوک روځي دې میدان ته؟ هېڅوک به آوازونه کړي، نه فرشته او نه انسان. بیا به الله په خپل آواز کوي لله الواحد القهار. بادشاهي ده نن خو د الله ده، کوم الله چې یو دی او ډېر زورور ذات دی. الله الصمد، ټول مخلوق الله ته محتاجه دی، الله چا ته محتاجه دی. وإن يمسسك الله بضر فلا کاشف له الا هو. چې څه تکلیف درته ورسي ما سوا د الله نه بل څوک نه شي درکولی. هر فیس کې الله ته ځان محتاج هغه کامیاب دی. بیماری راشي علاج کوه، علاج سنت دی. دم ضرور استعمالوه، دا سنت دی. دعا کوه الله ته، سوال کوه چې الله دا بیماری راوستې تا د ستا ذات نه بل هېڅوک نشي درکولی. نیکانو له علماو له زه دعا به درته کوي، نیکانو له علماو له زه دم به راباندې کوي، ډاکټر له زه طبیب له حکیم له علاج بدله کوي. چا ته به ځان محتاجه کوي؟ رب العالمین ته. بې د هغه نه وان یردک بخیر فلا رد لفضله. او که الله چاته د خیر اراده وکړي دله خیر رسوم، د چا پلار هغه نشي اخوا کولی. لم یلد ولم یولد، لم یلد بچی یې نشته، پلار نه دی د چا. عیسایانو به وي عیسی علیه السلام یې زوی دی، یهودو به وي عزیر علیه السلام یې زوی دی. رب العالمین فرمایي لم یلد، زما بچی نشته، زه په بچو څه کوم؟ بچی خو د هغه چا وي چې دی ورته محتاج دی. دی وایي چې یاره بوډا سم نو بچی به مې په کار راځي، او زما د مال وارث به چې که زه مړ شم نو خدای مري او نه الله بوډا کېږي. بچي ته حاجت دی. او بچی خو د هغه چا وي
چې ګوره چا بچي د هغه په شانتي لکه د انسان بچی انساني د پیري بچی پیري وي نو که عیاذا بالله د الله بچی به هم خدای وکنه نو خدای خو یو دی موږ مخکې ثابته کړو پلار بچي ته محتاج نو موږ خو بکتو چې الله صمد الله چا ته محتاج نه بچی ولا نشته او بل ځای کې بل صورت کې الله تعالی فرمایي بعض عیسایان دا وي دا عیسی علیه السلام خپل زوی نه و په زویوالی نیولی دی خپل یې نه دی خو پردی بچی په زویوالی نیولی دی بل ځای ولن سبحانه لم یتخذ ولدا پردی بچی هم په زویوالی نه دی نیولی اخو هغه څوک نه چې خپل بچی نه پردي ونشي چې زما خدمت وکړي نو الله چا خدمت ته ساجد دی ولم یولد د چا نه پیدا هم نه دی پلار هم بله نشته پلار هم بله نشته ولې چې پلار ولا وي خو یو زمانه کې به بیا خدای نه کنه پلار به خدای و عیاذا بالله نه ولا پلار شته نه ولا زوی شته او اخیری فیصله کوي ولم یکن له کفوا احد د الله هیڅ څوک همسر نشته دې نتیجه شو وال خوري ټکول خوري کافر په د پاسه مسلط دی په تکلیف او په مصیبت کې لکه دې زمانه کې وګوره افغانستان وګوره عراق وګوره پاکستان وګوره کشمیر